دا طلال چودھری نه دا حیثیت شته نه دا مقام شته نه دا ځای شته چې هغه راپاسي او په یو داسې هستۍ پسې چې هغه پرون د دې پلرونو نیکونو د فرنګي بڼې سي او چاپلوسي کوله او نن لګیا دي د دې خلکو چاپلوسي کوي او داسې خلکو ته موږ وایو چې دوی ته لګام واچوئ او که دا کېږي نه ګرځو د نرانو په شان که مونږ ولي که وجني که شهیدان کیم خو د نرانو په شان وخت به تېرو مونږ الیکشنونه نه دي بایللي زمونږ نه الیکشنونه اخیستی شوي دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره مخامخ ناست دی عوامي نیشنل پارټۍ خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټري حسین شاه خان یوسفزی نن طلال چودھری دا ایمل ولی خان پسې څه خبرې کړې دي د هغې جواب ورکوي خانجي د طلال چودھری دغه بیان ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اسماعیل خانه داسې ده چې سیاست چې دی او د سیاسي لارې چې دي او سیاسي ژبه چې ده او سیاسي خبرې چې دي دا سیاسي خلک کوي. نن چې دا سړی ما واورېدو زما نه دی خیال چې دا طلال چودھری په خپله لګیا دی دا داسې ده چې لکه دی د بیخي دا ژبه هم خپله نه ده او انداز هم خپل نه دی او الفاظ هم خپل نه دي. ایمل خان ډېره ایغه نیغه ډېره ټیک او ډېره زبردسته خبره کړې ده او د هغه سپیچ یو دا نه چې دا نننی دا ورځنی سپیچ د سینټ اخرنی سپیچ ایمل خان د اولې ورځې نه چې کم سټینډ دی کم سټانس دی کم خبره کوي نو هغه د ولس خبره کوي هغه د قام خبره کوي هغه د وخت هغه بالکل په نبض باندې ګوتې یخې دي او هغه خبره کوي. دا کم کار چې شوی دی دا طلال چودھری دی په خپل ایمان خبره وکړي چې دا کم کار شوی دی دا ټیک شوی دی چې دا چې منرلز ورته ښودی شوي دي او دا کومه طریقه شوې ده دا د دې په خپل وجر دا کار ټیک شوی دی یا دا د کار دی یا دا د ډیوټي ده یا دې په ایمانداري وایي چې دا دې کمې خبرې کوي دا د زړه نه کوي. ټول وخت دا د ظالمانو په ډرامو تېر کو بې ایمانه دي بې خونده دي په زړه یې وایي په خوله یې بله یي. مونږ بالکل دا خبره کوو چې د هر چا د هرې ادارې د هر چا خپل ډومین دی هره اداره د هغې خپل تقدس دی هره اداره دی د خپل په خپل هغه ځای باندې وکړي چې کوم د عیني لار ده. زما د فیلډ مارشل صاحب دا ډیوټي نه ده چې هغه لاړ شي په بهر ملک کې خلکو ته دلته دکانداري څیزونه ښیي او هلته کاروباري خبره کوي. د خپل یو مقام دی د خپل یو حیثیت دی. خو طلال چودھری غوندې خلک چې ناست دي دا چاپلوس چې ناست دي دا بڼیسي چې ناست دي دقه د فرنګي نه واله تر ننې پورې د دې بڼوسو د لاسه چې کم دی دا وطن هم تباه دی د دې بڼیسو د لاسه دا نظام هم تباه دی او د دې بڼیسو د لاسه او د دې چاپلوسو د لاسه او د دې رویو د لاسه چې دی دا ادارې هم ټولې تباه دي. دوی چې په خپل نجي محفلونو کې ناست دي چې کمې خبرې کوي دوی چې د یو بل سره کمې خبرې کوي بیا چې په دغه کمې خبرې کوي بالکل دا د طلال چودھری نه دا حیثیت شته چې هغه د ایمل خان غوندې په سړي په شخصیت باندې خبره وکړي نه د هغه دا مقام شته نه دا حیثیت شته نه د دې لیول سړی دی او نه خلک او ولس دا خبرې غواړي دا کمې چې دي د دوی چې کومه ډیوټي ده هغه دې وکړي دوی ته چې کوم څه حواله دي هغه دې وکړي پرایم منسټر ته چې کوم څه حواله دي یا د ده چې کومه ډیوټي ده دا خپله ډیوټي دې وکړي. دا په غیر ضروري په غیر دغه خبرو کې چې کم دی په دې کې نښتل او یا دا قسمه بیان بازي کول یا دا قسمه خبره کول بالکل دا طلال چودھری نه دا حیثیت شته نه دا مقام شته نه دا ځای شته چې هغه راپاسي او په یو داسې هستۍ پسې چې هغه نن که فیلډ مارشل دی نو د ایمل ولی خان غور نیکه چې نه وی پاڅېدلی باچا خان او د باچا خان ملګري چې نه وی پاڅېدلی هغوی چې فرنګی د دې وطن نه نه وی شړلی فرنګی د دې وطن نه نه وی تللی د پاکستان تصور نه و. نن که دا غوندې خلک چې د دوی هېڅ حیثیت نشته دا دومره لوی لوی مقامونه حاصل کړي دي دا لاړ دي شي او په جلال آباد کې د باچا خان د قبر کاڼي ښکل کړي را دي شي او د ولی باغ د دیوالونو د ښکل کړي چې زمونږ
باچا خان او د باچا خان ملګری او د پښتنو تحریک نه وي نو نن د پاکستان تصور نو دیو پرونم د فرنګي بڼي سي دیو د خپل پلان نیکه تاریخ وګوري دیو د خپل پلان نیکه په تاریخ باندې نظر نه راودي باسي ادي کیدي پرون د دې پلرونو نیکونو د فرنګي بڼي سي چاپلوسي کوله او نن لګیا دي د خلکو چاپلوسي کوي او داسې خلکو ته مونږ وایو چې دیو ته لګام واچوي او کدا ټکیږي نه نو هغه ولی خان او اسفندیار خان په اسمبلی کې خبره کوله چې کله سپی په موږ پسې راپاسي نو بیا زموږ د سپي سره کار نشته د سپي د مالک سره هم کار دی نه بیا د سپی پریږدو نه د سپي مالک پریږدو دا خبرې نشته او په قلاره د کینی دا خلک د ځان ته سړي اوبه واچوي او د دې قسمه حرکتونو د دې قسمه بیان بازونو د خلار شي کنه پښتون ولس خپل تپوس هم کولی شي او د عوامي نېشنل پارټۍ او کارکنان د عوامي نېشنل پارټۍ ملګري دا هم خپل تپوس کولی شي نو دا بالکل ورته واضح خبره کو چې دا قسمه حرکتونه چې دي د دې نه د په قلاره کینی او که دوی خامخا دغه خلکو ته خپله خوش خدمتي ښیي نو هغه ټولې دنیا ته پته ده هغه دې کوي زموږ په لیډرشپ پسې د نن نه پسه شو خبره کوي او چا دا خبرې چې کوم دی د زغملو برداشت کولو نه متعامل او نیک او زه د خبره کړې ده د چې عمل ولی خان سیټ نه ګټي او په پښتنو دی ریجیکټ کړي دی پښتنو دا خان طلال صاحب تلاړ شه د خپل یاران د کینوه او یو بل ته قرآن په منځ کې کېدی چې په پښتونخوا کې پښتونخوا د 2013 الیکشن هم مونږ ګټلی دی د 2018 الیکشن هم مونږ ګټلی دی او د 2024 الیکشن هم مونږ ګټلی دی کینئ او په خپل ایمان باندې خبره وکړئ او وکړئ چې دا سیټونه مونږ بیللي دي او که تاسو زموږ نه تروړلي دي تاسو خو داسې خلک اسمبلو ته راوستل چې هغوی خو په خپل کور کې 3 ووټه نشي اخیستی دا خپل کور ووټ ورسره نشته او هغه تاسو راوستل په اسمبلو کې هم کېنول تاسو خو شرمونه وشرمول او د دې باوجود دا خبره کې مونږ پښتانه پرون هم زموږ سره وو پښتانه نن هم زموږ سره دي او پښتانه به سبا هم زموږ سره د خیره زموږ په قیادت باندې د باچا خان نه راواله ان تر عمل ولی خان پورې د یوې کاسرې څوک څه نشي ثابتولی ته زما د حیدر خان او زما د پارټۍ د حکومت خبره کې لاړ شه تاریخ وګوره د عوامي نېشنل پارټۍ په شان د 2008 نه واله د 2014 پورې د حیدر خان او د سرې جنډې او د عوامي نېشنل په شان پارټۍ په شان حکومت چې دی د پاکستان په د 83 کاله کې چا نه دی کړی ته موږ له دا پیغور راکې دا پیغور د یارانو نه تپوس وکړي چې تاسو له بکسې ډکولې او زمونږ یې بکسې ډکې بکسې وړي دي او ډکې بکسې راله خالي کړي دي د دې نه ټوله دنیا خبره ده دا پخوانی وخت نه دی چې کله به راته RTS کښېنې کله به راپسې مړي او دغه کې شهیدان کې دا ټولو خلکو ته پته ده کله به فارم 45 راوړي او کله به فارم 47 راوړي دا ټول موږ ته پته ده تاسو څنګه په اسمبلو کې ناست یئ تاسو په کومو معاهدو ناست یئ تاسو اوس چې سوای د دې نه زیاتې به د باندې کوي تاسو به د دې خلکو په خپو کې سجدې لګوئ سرونه به لګوئ هم نه معاف کوي او مونږ او زموږ قیادت به انشاءالله هسکه غړی ګرځو د نرانو په شان که مونږ ولي که وجني که شهیدان کویم خو د نرانو په شان وخت به تېرو مونږ الیکشنونه نه دي بایللي زموږ نه الیکشنونه اخیستی شوي دي حاجی کتونکو تاسو د حسین شاه خان یوسفزی هغه جواب واورېدو کوم چې هغه طلال چودھري ته ورکو د بل پروګرام پورې داسې که راځي نو هغې له ماله اجازه راکوئ د الله په امان